السلام علیکم. څنګه یې مرګرو؟ خیر دی، خیریت دی. سبا روژه نشته. زما مخلوق ولا راورسېدو. تو کہتے تھے ہم لازم ہی ہے سنم، خواب والی ہر ایک رات کے واسطے، منتیں کیا نہ کرتے تھے تم ہم سے بس ایک ملاقات کے واسطے. بھائی روژه مې لا یوه نه نیولې، مور راله اواز راکړه چې راوته بېدا سر دا کپړې اوسوي چې اختر لیدله جوړې کړي. یا خدایه زما رې تا ته توبه نو. بھائی زمونږ سټارټ شوې مجبورې او د قصابانو سټارټ شوې مزې. بیګا مې یو پوسټ کتی په 6,500 کیلو شوه، یو وتي چې په 3,500 ونیوي. هغه ټایم هم خو څه نه وي، ته په الله کې نو که هغه په 3,500 روپۍ باندې چې کومه کیلو وه که نه، مړه دی ما ګیدړانو هم نه خوړه. چې تاسو هلته کې لیدلې وم، تاسو ته پته لګېدلې وه. دا مسلماني ده، وکېره ورېږه صبر وکړه. دا یوازې غوښه نه، نور څه ته ګوره. که زما په خوښه وي چې دا روژه نن وي، داسې وریځ ده او یخ موسم دی، بله به بیا ګرمي نو. ماشاءالله زمونږ د ډاګې سکول چې کوم ځای نه مونږ سبقونه ویلي دي ډېر ښکلی کړی دی. د سکول په لار جیانې شولې، پیپر هم ختمې شولې. آخر د سرکاري سکولونو چوټیانې شوي دي او چې په کوم طرف ګرځې کرکټ دی او چې په کوم طرف ځې نو بس وباړ دی او بال دی. فاینل دی پکې د دې ماشومانو پکې فاینل و په مقبره کې پیچ و. پیچ نه دی خو لکه هسې هغه پوله غونده وه او کپونه یې دنده په تبې ایښي وو. مې ځکه خیرې دا وی ایکسپیرینس و. دا وګوره کومه بازوګۍ یې جوړه کړې ده. دا کلیوال خوندونه دي. ښه خیر کار د خپل کور ته راورسېدم او دا ملا به ورته لګو. که ماسپښیني دی مونږ به څه کوو، خو هسې به ورته بار وګرځو. کاکا سبا روژه ده؟ نه د زیارت کره دا خو بیا ډېرې ګرانې شي که نه او که نه. زه ښه ده بس یاره د شپې ورته خریدي له خیره. اوس هم هغه د هر ورځې خو نه دي، دا خو به ډېرې ورځې سړځی کښې راشي او ډېرې ټوله روژه به انشاءالله سړځی کړي. سمه به یاقین پکې ځینې عبادتونه کوي. خو ډو کاکا غوښه ګرانه شوه. غوښه نو مونږ ته به یې ګراني نه کړي. دلته کې ترک والله ته نستیکونې لګولي یو پکې ووي دا ډېر ټوله خو مونږ په خپله کموادیات میتل ډاګه چې د خوږې خاوند نه وي ولې به یې کمادیات دی. بلکل په 6,500 کیلو کړه که نه. اوس به تاسو وایئ چې تنویر بیا به راسره راوخته. نو ومې لامبله او مونځ مې وکړو او اوس راوختم لو کاټ ګورو چې روجې له به کې څه وشي که نه. او امونو بور بره نیولی دی که نه، رور راته وي وګوره. دا رې بره ماشاءالله بلا بور نیولی دی. دا کارو شو او اوس به څه کوو؟ د جوارو ډوډۍ، ماته ډوډۍ.
دې ته وایي زرده. ای مېلمه ده الله رحمت یې او موږ رحمت راغلی زما فروټ وله راوړم. ټیک شو مهرباني. یاره په ایماندارۍ باندې غټ غربت دی که نه د بېنظیرې دا پیسې لري خلکو له دا زنانه ډېرې سپکېږي والله. بیا یې غوا روانه کړې ده بیا چېرته ځې ما ټوله ورځ ګیا غوا ستا بل څه کار نه نه پړې څه تا خورې ډوډۍ دې نه ده خوړې چې پړې خورې ودې خوړه ساګ دې وخوړه پیر یې وخوړلو एक कप चाय आए हाय मरे मरे कलाली ورو جماعتي د پاره پېشمنېره مینچيري اچار دی اینه زما خوراک بیخي نه یو وخت زړه ته مې نه کېږي مې پستې دي این یو ټپه برته د ماحول مطابق وکړم او کسل کارونه مې ورانېږي مازدیګرې به مې سیری شاړه کې وي نو مطلب دا دی چې لکه کرکټ خواله ځو واړه راغلي دي بلا شي چیرې بیرې به ولګو او لاک به بیا ختم کړو او بس کیسه به راغونډه کړو وینې پروني بدلې شروع شوې ښه سړی بولټ نرشه کیچ اوټ وشاټه بیخي دا چې چکه وه چکه څنګه صحیح وه بایی نه مونږ ناستو د کرکټ تماشې ته او تبلیغیان نالو نو بس دی له ورځو इंशाल्लाह माशाल्लाह मेरा नाम मोहम्मद एहसान है मैं तुर्की से हूँ यहाँ पढ़ रहा हूँ نو ملګرو ډېر په بدل یم او والیبال هم کوم او بس په 30 باندې ډرا شو ان شاء الله په نیکسټ بلاګ کې به ملاویږو زمونږ له د لوی الله په امان